चेतन कड़े दानाज के रिश्ते ओ नस्ले ब्या दा पैवंतारुना के दशी ओ साथों خوب نخپلو دکړو ژوند بل مزه هېر خود نشوي دا ناز کې رشته په هغه ورځ مې سلامي در نکړې شوه ځکه نن در کوم ستاسو کو کې پهلا نو کراوه کنه او کنه دا ماغه ده مننه موري تانن مال ډیر ډاډ راکو زما جان تا ته زه سوزلوم تر سوچ ژوندم ستا خلاف څوک هم څه نشي کولی څه شوي دي پته ته ولې راغلې دلته واپس سنا زه تا سره خبرې کوم د دې خاموشۍ مطلب څه شو ګوره که ته ماته ویل نه غواړې چې تا ته څه مسله ده نو بیا به زه مجبورن ستا مور ته کال کومه او زه نه غواړم چې تا زه نوره هم پریشانه کم سو پلیز زه ولی سره خبره کول غواړم ولی ته هیره کړې زه هم ولید ته بهر سویم سنا که ولید سره ستا لږ هم فکر وکنه نو هغه به ستا پوښتنه کوله دلته به ولاړو خو هغه دلته نشته دی هغه ستا باره کې اوس سوچ هم نه کوي ولې سوچ نه کوي هغه زما باره کې اخر داسې ما څه کړي دي چې هغه زما باره کې سوچ هم نه کوي زه صرف هغه سره مینه کومه مینه مې کړې ده هغه سره څه ګناه خو مې نه ده کړې مینا د څه مینا که تا هغه سره لږه مینه کوله که نه نو هغه به دې داسې نه پرېښودلو ما هغه نو پرېښې زه هغه پرېښومه رائټ هغه تا ته وویل او ته بس لاړې که نه څه به مې کول دلته د سترګو وړاندې به زما نه زما مینه جدا کېده دا به مې لیدل ښځه ټیک ده اوس څه غواړې ته I was wrong. I thought ما خو زه خو هیر کم خو هغه زمانه هیر نشو ډېره غټه غلطي شوې ده زمانه څنګه به چې ورو د واده ورځ رانږدې کېدې زه به ډېره زیاته یارېدم ډېره یارېدم خو ما په زړه کې ویل چې چېرې دی زمانه بغیر پاتې کېدی شي نو زه به هم ته توخیم چې زه هم ستانه بغیر پاتې کېدی شم خو I couldn't do it. Couldn't do it. خو سبا مې کړې وي په ما د ځان نم ګران دی هغه ساه کې زما ساه ده څنګه هېرولی شمه سنا د دې خبرو اوس څه فایده نشته دا هغه واده شوی دا خبرې هسې فضول دي اوس نوره نه یم خبر صرف دا ته پوښتنه کوم چې ما سره دا هر څه ولې وکړل زه یې ولې پرېښودم I need to ask him this. او
کتا ته ستا د سوالونو جواب ملاو نشو نو بیا به ته څه کې؟ خبر نه یم. آی ریلی ډونټ نو. بس زه صرف دلته رالم، نور ماته هیڅ پته نشته دی. آی ډونټ نو انیثینګ. اوف. دا غجینه څه پته ولګي دی سره؟ I don't know بھائی زه بیګا لیټ راغلم. خود شمو سیدوم دلته راغم. زه کالو کوم رم شاته. دا یاره پرې ده. مورال ته تلې سره ده. دا د هغې مسله خو نه ده. پرېږده ولیده. اجینې زمونږ کور ته پخپله راغلې وه او بیا زمونږ په مخ کې بېهوشه شوه. دومره خو زمونږ پرس جوړېږي که نه؟ بابي بس همدومره جوړېږي. اوس رمشاله راتلل پکار دي. ولید ته د هغې ممې ته فون وکړه چې دا څه کیسه ده. راځه ناهید تا دا زه درته وایم ناهید دا هغه کمرې ته بوزه چېرته کې چې دا مخکې اوسېده دا به هلته کې اوسېږي او دا زما پرس زه لاړه شه ارام وکړه. څه ضرورت و د دې دلته دا راوستو؟ نو نور به ما څه کول؟ هغه دلته بالکل یوازې ته څوک پیژني هم نه. د دې مطلب دی چې ته به څوک هم دلته راولې. تا ته ښه پته ده چې دا هغه جینۍ ده چې د چا ولید سره واده کېدو واله و. خو هغه جینۍ دلته یوازې ده، بیماره ده، ټوله شپه په باران کې لونده شوې ده. ډاکټرانو ویل د دې طبیعت خراب دی، دې ته د آرام ضرورت دی. آرام یې چې کولو نو په هوټل کې به کمره نیولې وه، هلته به آرام کړو. هلته خو خلکو د خیال ساتلو. یا سره دا د جینۍ معامله ده، د یوازې جینۍ په خبره ځان پوهه کا. زه خپله هغه دلته ساتل نه غواړم، خو چېرته به ځي هغه؟ او د څو ورځو خبره ده، او چې څنګه هغه ټیک شي نو زه به یې دلته نه خپله ولېږم. څه شوي دي په تاسو ټولو خلکو؟ دا هم هغه جینۍ ده د چا چې زما زوی سره واده کېدو واله و. هغه وخت خو تاسو ته په دې کې څه بد ښکاره نه شو؟ هغه وخت خو دا د یو ښه خاندان یو هوښیاره جینۍ وه. اوس چې د هغې ولید سره واده ونه شو نو هغه بده شوه. اوس وګوره او بچې ته ګوره، اوس تاسو واده شوی دی او ماشاءالله تاسو دواړه خوشحاله یې او ستاسو په منځ کې هیڅوک نشي راتلی. نو بیا څه فرق پرېوځي ولیده چې هغه دلته اوسېږي یا بل ځای؟ خو کو تاسو ټولو ته په اوس هم اعتراض دی نو ټیک ده، زه به هغه ولېږم. دیټس ناٹ ا پرابلم. پاتې دي شي، څه مسله نشته. تھینک یو. که څه مو پکار را پکار وي نو ماته بیا ووایئ. صحیح ده. چاچی دا به سبا غونډه. واو زویا، د دې څه ضرورت و؟ بس تاسو زما دپاره دومره څه وکړه، زما هم څه پره دي چې زه هم څه وکړم. خوشحاله اوسې بچې.
کاکاجي به شیروانی اچي شیروانی الجبه به ورکی بچې سنا به تر کومه دلته یي سنا پته نشته څه فرق پریوزي فرق نه پریوزیم او پریوزیم سبا به ټول خلک ویلتا او چې سنا ملته کې وینو خلک به خبرې جوړي ما سره د خلکو پروا نشته خو ډېر به بد ښکاره شو دا دې ټایمینګ وګورئ خیر تاسو فکر مکوئ زه به مور ته ویم چې مخامخ رانشي او که راله نو زه به هینډل کم بس تاسو غم مکوئ جسٹ انجوای د پارټي ټومارو اینڈ لک بیوټیفل تھینک یو ستا د ایسارېدو په حق کې دلته څوک هم نه و ډېر په ګرانه مې ټول رضا کړل او ولید هم خو هغه بیا وویل چې دا دې ایساره شي سنا ته دلته ډېره نشي سارېدې ولید یو ځلم تاسو نه کو چې زه څنګه یم هغه ستا په هکله سوچ هم نه کوي زه ملاویږم هغه سره هغه تا سره خبرې کول نه غواړي تر دې چې هغه ویلي دي چې سبانې ډینر له به ته په کمره کې د کمرې نه به نه راوځي او تر څو چې ته په دې کور کې ته به هم په دې کمره کې دا هر څه هغه په خپله وویل ویلي خو یې په خپله دي خو دا چې د چا وینا ده په دې زه ښه پوهیم سنا تا ته اندازه شته ستا د دې جذباتي اټیټیوډ په وجه زما څومره نقصان وشو زما څونه نقصان شو دا تاسو ته نه ښکاري ستا چې کم نقصان شوی که نه نو ستا د خپلو حرکتونو د وجې شوی دی خیر چې څه کېدل هغه خو هسې مو شو زه خو تاله صرف دې وینا له راغلی یم که د څه شي ضرورت وي یا څه کار دې وي نو ما ته میسج کوه نو زه به ناهید رالیږمه د دې کمرې نه چې بهر رانشي ستا دپاره به ښه وي که ولي سره خبره کولی نو اوس دا حق تا سره نشته دی forget it واه ډیره ښایسته شیرواني ده خو څه ضرورت و د دې هر څه مخکې نه تاسو دومره کارونه وکړو پټ پټ ټول مارکیټ مو کتو اخر کې راته چرته ملاو شو مور څه شو چې دا سوټ ولې ورکو او مور یې چرته وي څه دي ها سره روان دي دا تاسو له زما دپاره اوه it's really pretty thank you اصل کې دی مونږ له دا احساس راکول غواړي چې مونږ اوس لوی شو نه دا نه بس مونږ دا ریلیز کول غواړو چې تاسو څومره زموږ د خوشحالو خیال ساتئ دومره مونږ ستاسو د غټ کاکا جي کومه ده دا یوه دا غله ورکې پلیز دا دغه شیرواني الله دې وکړي چې هغې واچي لورې دا تاسې خبرې منل پکار دي مور او پلار خو د بچو خبره ومني چې اولاد یې ومني نو الله زمونږ بچې هم زمونږ ټولې خبرې مني داسې څه خبر وشوه ها مورې وایه څه ویل غواړئ نه زه څه ویل خو نه غواړم ولیده خو
تا نه تپوس ضرور کوم چې ته سنا سره خبرې ولې نه کې. رمشاد ولې غواړي چې د هغې سره خبرې وکړي؟ ځکه چې هغه چا سره خبرې نه کوي او چاته هم پته نشته چې هغې سره څه شوي دي. مورې زه هغې سره خبرې نشم کولی. ولې ولیده؟ هغه اوس ستا ملګرې نه ده؟ پلیز څه شو پته؟ تاسو په دې نه پوهېږئ یوه جینۍ د بل ملک نه راوتښتېږي او زموږ د کور درشل ته راورسېږي، خو زموږ کور کې د هغې څوک هم خبر نه اخلي. هغه کور چې په کم کې د نوکر خیال هم ساتلی کېږي، نن یوه جینۍ چې زموږ د زوی خیر ته د هغې نه دومره تپوس خو کولی شي چې په هغې څه تېر شو. کیدای شي په دې خبرو د هغې زړه سپک شي. مسله د خبرو کولو نه ده، موږ مخکې تللي یو، زما واده شوی دی او زه نه غواړم چې زما په ژوند کې څه مسله راشي، او که هغه دی کور ته ځي راځي نو راځي دی، ما ته هېڅ مسله نشته، خو زه هغې سره خبرې نشم کولی. آی ایم سوري. همدا دا خو د ډېر ښه وکړل چې ته راغلې. راتلم به ولې نه، په ټلیفونونو خو راله مازغه وخوړه، ځکه خو رالم. نور به مې څه کول نو، دومره ډېر وخت شوی و هډو راغلی نه وی. همدا چاچی زرا ځکه نه دا تا ډېره یادوي. او ضرور. ها ولید ټول ارینجمنټ سی وشو که نه؟ او جی ارینجمنټ هر څه وشو. ګډ. ما ته یو منټ راکې، ایکسکیوز می. مورې څه شوي دي؟ هیڅ هم نه، زه ټیک یم. کله نه چې ثنا راغلي نو تاسو څه پریشانه غونته یې. په چا څه فرق پرېوځي زما په پریشانۍ؟ مورې فرق ولې نه پرېوځي؟ نو بیا ووایه ماته څه وکړم په هغې؟ په ثنا ولیده نه هغه څه خوري نه سکي، ټوله ورځ اوږې ناسته وي، هغه میډیسن هم نه خوري. هغه که په هغې څه وشو نو موږ به څه کوو؟ بچې زه خو دا نه ویم چې تا هغې سره واده وکړه، مطلب حد دی دا. هسې په دې کور کې زما څوک هم نه مني، او اوس تا هم زه اګنور کول شروع کړم. که زه یم که نه یم څه فرق پرېوځي؟ رښتیا دی چې هیڅ فرق نه پرېوځي. مورې تاسو هلو پتا څه شوي دي؟ هدا چې در یاده شوم. ثنا ته دلته راتلل نو پکار، ولې راغلې دلته؟ I don't know but don't you remember چې کله به زه د هر څه نه تنګه شوم او د خپل سچویشن نه، د خپل مور نه، د خپل ټولو ملګرو نه، نو زه به چا راتلم؟ حالات بدل شوي دي، تاله راتلل نو پکار. ولید I am really upset چې زه لږه نورمل شم نو زه به خپله د دې ځای نه لاړه شم. ثنا دا ناممکنه ده، په دې ځان پوه کا. ولیده زه ټولو خلکو پرېښودم، زه اوس یوازې ډېره یریږم. ولیده ما ته پته ده چې نور چا څه به زما فکر وکړو، نو تا سره خو به همیشه زما فکر و چې ما ته به لږ شانتې تکلیفو ته به څونه پریشانه وي که نه. زه اوس هم ډېره تکلیف کې یم، سو پلیز اوس ما یوازې مه پرېږدوه. ولید او اورما، صرف اورما، خبرې م کوه ما سره. ثنا ګوره څو ورځې پس به زه خپله لاړه شم.
که په دې ورځو کې تا ما سره خبرې ونه کړې نو نو پته نشي زه به څه وکړم. نو ته ماله دمکی راکې. دمکی نه در کوم تاله پوهیومه دې بټ آی ایم شور ته ډېر زیات هوښیاره مې. زه خو چې خپلې لور ته ګورم نو یریږم چېرته د لږ به خوشحالي زه د نظره نه کړمه. همدا ستا لور خو په ټول کور داسې جادو کړی دی چې د کور هر یو کس د هغې خبره مني. بس دا د هغې د صبر میوه وه چې الله مله ورکړه. ښځه لږه مېلمنو له ورځم. او ورشه. ماشاءالله ډیره ښایسته ښکاري. خو دا سیټ خو تا هغه سیټ وانه چولو کوم چې ما در کړیو. هغه ما ورته ویلي چې دا واچوه نوې مې راوړی. خو که تاسو وایي نو زه به لاړه شم هغه به یې چومه اوس. بهتره خو ده خو بس مرضي ده ستا. هم اوس به یې بدل کړمه دا یو به بل وخت واچومه. نن څه ډېره په مینه کې خپلې انګور ته زه خو یم داسې چې قبلوم نو د زړه نه ګینونه نه. ټیک دې ووې مورې. سیټ اپ ښه دی تا کړي دي دا؟ نه زه چېرته کولی شم دا هر سالش با کړي دي. او ډېره پوهېږي. مورې دا دلته څه کوي؟ پته نشته ما خو دلته د راتلو نه منې کړې وه بټ آی ډونټ نو. هاي څنګه ښکارم؟ ګوره ولې دومره ښکلې ماډرن جینۍ پرېښوده او چا سره واده وکړو؟ او که نه ما هم دا سوچ کولو دا څوک څنګه پرېښودی شي. ډېره د افسوس خبره ده. خو ستا استادې ته مې سلام دی چې دا دومره هر څه وشو ته لا بیا هم دلته او حیرانتیا خبره دا ده چې ولې ته دې پرېښودو باندې بالکل نه دی خفه. بیا څه سوچ کړی ته چې څه کار ما سوچ او فکر سو کولو نو ایټلیست زه به دې ځای نه تلمه نه. خو بیا هم هر څه وي
ته د ولید ناوې جوړېدل پکار وي. څه چل دی؟ زه نه پوهېږم، زه خو هر څه سنبال ساتم. هیڅ خبره نه ده، کمره کې به وي، میله وبه چې وروسته به یې وګورو. اله څه وشو؟ تا اپسټ وانه چو؟ هغه اصل کې پرېږده مورې، وروسته به یې واچوي. څه خبره ده؟ ته پریشانه ښکارې. سیټ نه ملاویږي. سیټ نه ملاویږي مطلب؟ کمره کې مې ایښی و، خدای خبر څه شو. هغه وګوره، ښکاري چې د یو بل دپاره جوړ دي. ته هم دغه ځای کې کیدی شوې، خو افسوس همدا ته دور لري ولې ولاړې؟ نږدې راشه. ولیده زه خو بس د خپلې لور خوشحالۍ دپاره رالم. زما د غریبي دونه بس نه کېږي چې تاسو مې چېرته قیمتي تحفه راوړوې. بس یو وړه شانتې لفافه مې راوړې ده. همدا دا ته څه وې؟ ته چې رالې دا غټه خبره ده، موږ ته د هېڅ هم ضرورت نشته. نه، زما د خوشحالۍ دپاره خو به تاسو دا خامخا هلئ. بس وړه شان تحفه ده. الشبه دا هغه هار نه دی کوم چې ما تاله درکړی و؟ نه، ما ته دا پته نشي چې دا زما پرس کې څنګه راله. هیڅ خبره نه، په غلطۍ کې به شوي. نه بچې، زه غله نه یم، ما غلا نه ده کړې. تاسو باندې څوک د غلا الزام نه لګوي، او اسې هم که ستاسو خوښ وي نو وایخلئ، نو پرابلم. نه، ما ته د دې شیزونو ضرورت نشته دی. زه خو بس د خپلې لور خوشحالۍ دپاره دلته راغلې وم. بچې باعث نه دي کړې، بچې باعث نه دي کړې. تاسو ټول پلیز کیک واخلئ، پلیز پلیز. تاسو خو دا کمرې طرف ته تللی هم نه وئ، او نو بیا دا څنګه؟ ما ته هېڅ پته نشته دی. زه قسم درته خورم، زه خو هلته تللی هم نه یم. ځکه خو زه دلته راتلم نه لورې چې هسې نه زما غریبي چېرته ستا دپاره پېغور نه شي بچې. نه هم دا ترورې، دا څنګه خبرې کوئ تاسو؟ نه نه، زه نوره نه ایسارېږم، بس زه نه ځم. چېرته ځئ تاسو په دې ټایم؟ زه ډرایور ته وایم چې هغه تاسو ورسوي. نه لورې نه، ما پرېږده چې ځم. زه دلته یو منټ هم نشم ایسارېدی. زه بیا دلته چیرې هم رانه شم. بس الله یې تا خوشحاله لري. هغه ستا انګور، هغې سره چې کومه ښځه ده هغه غله وه؟ پته نشته نو، غریبه ښځه ده، هر څه ولیدل نو سترګې وشلېدې. چې سم وي هغې ته غلا کول نو پکار که نه؟ هر څه ټیک دي، خو زه حیرانه د خپل زوی ته یم چې هر څه لیدو نه پس داسې بیهیف کوي چې اړوله څه شوي هم نه دي. هسې یو خبره ده، ساره نن ډېره ښکلې ښکارېده.
کاش چې هغه ستا انګور وی نو څومره به ښه وی. دا خو یو داسې غم دی چې ټول عمر به هم زما په سر وي. هغه جینۍ چې زموږ د کور میزونه به یې صفا کول، هغه راوسته او زموږ سره یې په هغې میز کېنوله. ایکسکیوز می. هغه غله نه ده، هم هغې خو زما تربیت کړی دی. هغې ما ته په صحیح او غلط کې فرق ښولی، نو هغه داسې څنګه کولی شي؟ تا نظر هغې ته غله څوک وایي؟ ستا خیال نو چې بېډو پروا ونه کا، تا څېړه خورې. ګوره غلطي خو د انسان نه کېږي، خو هغې خو خپل ځان ګناهګار ګڼلو که نه، داسې خو پیمانه وه لکه چې هم هغې هر څه کړي دي. خو غم خو صرف د دې خبرې دی چې دا هر څه د خلکو مخکې وشو، په دې وجه هغه ویرېده. خو تا هغه پرې غوسته ولې؟ هغه ډېره خفه لاړه او ویلې چې زه به بیا چېرې هم دلته را نه شم. ته مه خفه کېږه، زه به ورسره په خپله خبره وکړم. خو د حیرانتیا خبره دا ده الیشبا چې اخر د همدا په پرس کې هغه هار اچولی چاو. نجیس خبره نه که تاسو رانلې. سو رایټ یو. نجیس خبره نه ده. وی مسټ یو. زه اوکې جی اوکې. زه خدای په امان. نو ته راغلې ها؟ دا ته ما نه په څه خفه یې چې ته ما سره خبرې کول هم نه غواړې. ګوره سنا، زه ستا نه خفه نه یم، بس زما جون بدل شوی دی. ستا صرف جون نه دی بدل شوی، ته خپل هم ډېر بدل شوی. مخکې په شانتې نه یې اوس. نو اوس زه ستا ملګری هم نه یم. واوره، که چېرې ته ما خپل دوست ګڼې، په دې ساعت زر تر زره دې ځای نه لاړه شه. تا نه جوړه هیر دی چې زه خپله بېعزتي بالکل ګورې نشم برداشت کولی. ښه، نو څه به وکړې؟ تا سره خو هیڅ نشم کولی، خو خپل ځان سره هر څه کولی شم. نن د شپې را سره میلاو شه، خبره در سره کوم. څه چل دی؟ ولیده ته بهر راشه، زه تا سره خبره کوم. څه ته لیونی شوې څه؟ اوس شومه لیونی، او چې ته اوس په دې ټایم رانلې که نه، تا ته پته نشه زه به څه وکړم. پلیز ما ته ټلیفونونه مه کوه. ولید زه صرف تاله دلته راغلی یم، او چې ته هم ما سره خبرې نه کوې که نه، زه به مړه شم. څه په زول خبره کې؟ ووایه ته راځې او که نه؟ ګوره سنا، زه څه وشو؟ څه ویلې سنا؟ هیڅ نه وایي سنا، بس ته وده شه. ولیده پاسه. ولید پاسه وګوره. ولیده پاسه. جی مورې درغلم. یو منټ. ولیده هغه سنا. څه وشو مورې، څه وشو؟ زه د هغې کمرې ته تلم، هغه هلته بېهوشه پرته وه. یاسر هغه هسپتال ته بوتله جوړې.
هغه د خودکشي کولو کوشش وکړو هغه زندگی کمه ده What? رښتیا وایم تاسو تیار شئ زه راځم زر کوئ خدای دې وکړي چې هغه بچ شي ما ویلو کنه چې لیونی جینې ده څه ضرورت په کور کې د ساتلو ما ته څه پته وه چې هغه به دومره لوی قدم پورته کړي تا ته پته ده که په هغې ورسره وشو نو څه کېدی شي یا سره هېڅ به هم نه کېږي زه نه پوهېږم چې هغې داسې وکولې پته نشته د هغې په قسمت کې به هم دا وینو هم تا په سر خېجولې وه ما او تا که تا دا کور ته نه وې راوستې نو دا مصیبت به نه جوړېدو او دا حماقت دې وکړو که هغه ورځې د کوره ویستې وې که نه نو نن به موږ دلته نه وو ناست هلو څوک څو پیرې مې درته وویل چې دلته نشته څوک حنا زه حنا نه پیژنم څوک یو سړی دې بار بار فون کوي چې زما حنا چرته ده زما حنا سره خبرې وکړې حنا یې به څوک ډیم څه وایي ډاکټران پته نشته تپوس به وکړم نو بچې ستا ولید سره خبرې شوې دي نه خبرې مې نه دي شوې ورسره په دې وخت کې تا هغې دواړه چېرته په خبرو کتلي دي زه خپله د همدا ترو د وجې دومره پریشان وم چې ما اړو بل طرف ته خیال نه دی کړی بیا ثنا داسې ولې وکړل څه غواړي هغه رښتیا درته ووایم مورې هغه چې دې کور ته راله که نه نو په ما ډېره بده ولګېده خو علي د هغې طرف ته اړو ګوري نه ځکه زه چوپ یم بچې څه ناسه خبره خو به وي که نه ما ته ښکاري چې هغې ځکه داسې وکړل چې د ولید توجه زما طرف ته شي خو علي د هغې له دومره توجه نه ورکوي اوس به ورکوي دا مه یې روه هغه د هغه چلغله وه ولید سره یې واده کېدو واله و هغه خو به بیا خامخا دلته راځي خیر ته فکر مه کوه په دې مسلې به زه حل روباسم مورې ته خو بغیر د سهارې نه قدم اخلي څومره عجیبه خبره ده لورې زه هم دومره خوشحاله شوې وم کله چې تا لومړی قدم اخیستی و ته بالکل فکر مه کوه ثنا خو به دله زه برابره کړم